Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to my channel. په نننۍ ویډیو کې به موږ 40 MCQs چې دي د پیډاګاجي موږ پلی لیست روان کړی 100 پلس MCQs چې په هغه کې موږ سټډي کړي دي د اولډ پیپرز د CT او PST دغه پیپر دغه چې دی هغه پکې موږ سټډي کړی دی. په نننۍ ویډیو کې به موږ د 60 نه 61 نه 100 پورې 40 MCQs چې دی هغه په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو سره د پیډاګاجي چې دی هغه به څه کوو شیر کوو. دا هغه MCQs دي چې دا د اولډ پیپرز نه راغستې شوي دي، د اولډ پیپر بیس دي. نو د دې فل چانسز دی 90% دی، ما تاسو ته ویلي چې د 90% چانس دی چې دا په پیپر کې راشي یا دا ری ارینج کې. ټیک شو، په اسانو الفاظو کې تاسو سره شیر کوو ویډیو چې دغه تر اخره پورې ګورئ، نور دغه چې دی نور ویډیوګانې هم وګورئ، ستاسو پیډاګاجي به ان شاء الله په دې پلی لیست باندې کلیر کیږي. ټیک شو، اولنی نمبر MCQs په دې کې زموږ سره دی چې ټو انکریز د کانفیډنس اف ټیچر. د ټیچر کانفیډنس به موږ په څه باندې انکریز کوو، په څه باندې به تیزو. نو د ټیچر کانفیډنس چې دی هغه په څه چې ټیچر ویل پریپیرډ دی د لیکچر لپاره، هغه صحیح ویل پریپیرډ دی چې کوم کانټینټ هغه ته پکاري هغه اف د کانټینټ از ریکوایرډ، چې کوم کانټینټ هغه ټیچر ته پکاري نو چې هغه دغه سره بالکل صحیح ویل پریپیرډ دی. مطلب د دې دا دی چې یو ټیچر هغه کلاس ته راځي نو د هغې نه مخکې چې هغه خپل تیاری پوره کړی نو هغه به صحیح دغه چې دی دغه ټیچر چې دی دا به صحیح ویل کانفیډنټ وي. ټیک شو، 62 نمبر MCQs چې which type of person should enter in the class in the field of teaching. ټیچینګ طرف ته کوم سړی چې دی هغه څه کیدی شي، داخلي دی شي. مطلب ټیچینګ فیلډ ته کم قسمه خلک راتلی شي، د دې MCQs مطلب دا دی. ټیک شو، نو زموږ سره صحیح اپشن چې دی هغه ډیوټډ دی او لیبرس پرسن. څه شي ډیوټډ پلس لیبرس پرسن، دا چې دی نو زموږ سره څه ته راتلی شي، ټیچینګ فیلډ ته راتلی شي. د ډیوټډ معنی د زموږ سره جان نثار، مطلب چې خپل ټایم چې دی هغه څه ته د ټیچینګ ته یې څه کړی وقف کړی. ټیک شو، او د لیبرس چې دی د دې مینینګ دی زموږ سره محنتي. ټیک شو، چې کوم سړی محنتي او خپل ټایم چې دی هغه ټیچینګ ته ورکوي نو هغه سړی چې دی هغه ټیچینګ فیلډ ته راتلی شي. ټیک شو، بل زموږ سره MCQ دی چې all of the following are the advantages of lecture strategy. lecture strategy چې دا وایي د هغې ټوټل advantages دی خو صرف یو پکې نه دی، نو دا یو پکې نه دی چې it will increase the oral communication power of faculty. ټیک شو، مطلب د شاګردانو اورل کمیونیکیشن چې دی د هغې د پاور چې دی نو دا په لیکچر میتھډ کې چې دی نو دا نه انکریز کیږي. ټیک شو، نور دا چې دی لکه more content can be present to fulfill in the less amount of time، لکه لږ ټایم کې ډیر هر څه کریټ دا پریزنټ کیږي. بل objective of cognitive as well as effective domain of behavior can be achieved، نو دا پکې هم کیږي. ټیک شو، بل डी نمبر چې habit of contracting to teacher for، نو دا پکې هم کیږي. ټیک شو، خو دغه یو کار پکې نه کیږي چې د ماشومان ته اورل کمیونیکیشن چې دی د هغې څه موقع نه ورکول کیږي. ټیک شو، بل MCQ زموږ سره چې میجر advantages of supervised study technique is. supervised study technique چې دی وایي د هغې میجر advantages مطلب څه فایده ده، غټه فایده څه ده، نو هغه زموږ سره سیلف لرنینګ هیبیټیټ دی. څه شي سیلف لرنینګ هیبیټ دی سوري، او بل سیلف کانفیډنٹ کین بی ډیولپ. لکه اوس موږ سره سپروایز سټډي ټیکنیک موږ دی ته وایو چې یو سپروایزر به هغه به تا ته څه حواله کوي، یو سټډي دغه چې دی به تا ته حواله کوي، نو ته به په هغې باندې د هغه په دغه باندې به ځې لکه په هغه به څنګه نقشې قدم دی نو په هغې باندې به ته څه کې ځې به پې. نو دا سپروایز سټډي ټیکنیک چې دی دا په ماشومانو کې سیلف لرنینګ هیبیټ پیدا کوي. صحیح شو، سیلف لرنینګ هیبیټ دا چې په خپله لرنینګ لکه تا ته به سپروایزر وایي چې مختلف آرټیکلز یا دغه چې دي پیپرز هغه به ته څه کوي هغه به ګورې، نو تا کې سیلف لرنینګ هیبیټ دا پیدا شو. بل سیلف کانفیډنټ هم په تا کې څه شو پیدا شو. ټیک شو، بل MCQ زموږ سره چې a very important quality of a good student. یو ګډ سټوډنټ دی د هغه د ټول نه امپورټنټ کوالټي کومه یوه ده. ټیک شو، د ټول نه امپورټنټ کوالټي د هغه دا ده to make an effort to understand what is taught in the class. مطلب چې په کلاس کې څه کار شوی دی په هغې باندې هغه څه وایي هغه فل انډرسټینډ. ټیک شو، هغې ته به فل ایفرټ کوي، د هغې د انډرسټینډینګ لپاره به څه کوي فل ایفرټ به کوي چې ځان پې پوه کړي. ټیک شو، بل د پرایمري ډیوټي اف ا ټیچر از ټو بی ریسپانسبل ټو هیز سټوډنټ. ټیک شو، داسې نه چې نیشن ته یا سوسایټي ته خو صرف خپل سټوډنټ ته به صحیح ذموار یو ګډ ټیچر چې دی د هغه د ټول نه اولنۍ ډیوټي دا ده چې هغه به د خپل سټوډنټ چې دی د هغې به صحیح د هغې به ذموار. ټیک شو، بل MCQ زموږ سره دی چې to study the function of the unconscious mind which of the following technique can be most probably used. ټیک شو، unconscious mind چې د موږ سره کمزور دماغ والا کس ته ویلی شو وایي چې د to study the function of unconscious mind which of the following کوم ټیکنیک چې دی د ده لپاره probably څه کېږي یوز کېږي، نو هغې دپاره پروجیکټیو ټیکنیک چې دی هغه څه کېږي یوز کېږي. پروجیکټیو ټیکنیک، په دغه پروجیکټیو ټیکنیک کې موږ څه چل کوو، د دغه کس چې دی د هغه فیلینګ، د هغه تاټس او د هغه موټیویشن دا درې څیزونه پکې موږ فایند کوو. ټیک شو، فیلینګ،
thoughts plus motivation. دا درې څیزونه چې دي دا موږ په دې پروجیکټیو تکنیک کې د انکانشیس مایند والا کس چې دی دغه چې دا څه کوو معلومو. ټیک شو. بل MCQ دی چې what should teacher do after teaching the lesson. کله چې یو ټیچر دی هغه لیسن مطلب یو سبق ووایي د هغې نه پس په دې څه کار کوي، د هغې نه پس په دې کوي چې he should test the understanding of the student. مطلب دی به وایي چې د سټوډنټ څومره لرنینګ وکړو دی به هغه څه کوي ټیسټ کوي. نو دقسې دا وروسته چې کله د لیسن ووایي سبق ووایي د هغې نه وروسته چې کوم دغه کې ټیسټ چې کوم کوي نو دغې ته موږ سمیټیو ټیسټ ورته وایو، سمیټیو اسسمنټ ورته ویلی شو. ټیک شو. بل 69 نمبر MCQ چې د انفارمیشن اباوټ انټرنیټ ان کمپیوټر میک چلډرن. د دې څه کار کړی دی نو د انکریز د نالج اف د انفارمیشن. ټیک شو. نو موږ سره د نالج چې دی د دې انفارمیشن یې څه کړی دی سیوا کړی دی، څه انټرنیټ او کمپیوټر چې دی د ماشومانو ته نالج او انفارمیشن څه کړی دی سیوا کړی دی. ټیک شو. 70 نمبر MCQ چې one of the student of the class hardly talk in the class, how would you encourage him to express himself. یو ماشوم دی هغه هارډلی په کلاس کې خبرې کوي. هارډلی مطلب چې هغه بالکل خبرې نه کوي، خو د ضرورت یو خبره دوه یا وزي د خبره او یا نه دغه ته هارډلی ټاک ان د کلاس مطلب چې ډیر په زور باندې ته په زور خبره وباسي. نو دې به ته څنګه انکریج کې؟ نو دې به ته کې بای ارګنایزینګ ایجوکیشنل گیمونه بس کې گیم ارګنایز کې. ټیک شو. پروګرامرز ان ویچ چلډرن فیل لایک سپیکینګ. ټیک شو. د جبه چې د په سواجه باندې کولاوي گیمونه به ته ارینج کې یا نور سيزونه چې دي س پروګرامز چې د سپیکینګ چې دی نو دا څه شي سٹارټ شي. ټیک شو. بل 71 نمبر MCQ چې پرایمري ټیچر شوډ ګیو ټاپ پرایورټي ټو انټریکشن وذ پیرنټ. ټیک شو. پرایمري سکول ټیچر چې دی PST نو هغه دغه د ټول نه غټ کار څه دی هغه به ټاپ پرایورټي ست ورکړي، هغه به د چلډرن د پیرنټس سره څه کوي انټریکشن وکړي، رابطه وکړي په مختلفو شکلونو کې یا واتس اپ ګروپس بوله جوړي یا دغه سی رابطه ورسره کوي چې تاسو داستا بچي چې دغه داسې دي د هغه په اړه کې بوله فیډبیک ورکړي. ټیک شو. 72 نمبر MCQ چې د بیسټ ټیکنیک ټو اف ټیچینګ ایٹ پرایمري سټیج. په پرایمري سټیج کې د ټول نه بهترین ټیکنیک هغه څه دی گیم ټیکنیک دی چې په گیم په طریقه باندې تاسو سټوډنټ چې دی هغه انګیج وساتي او هغه لرنینګ وکړي. ټیک شو. د گیم په دغه باندې چې هغه سکی لرنینګ وکړي نو دغه د ماشومان چې دی نو دا بس دی لرنینګ موټیویشن هم دی ته ملاويږي په لرنینګ کې چې دی نو دی مخکې سوچ هم کوي. ټیک شو. بل موږ سره 73 نمبر MCQ چې سټوډنټ هیوینګ ساينټیفیک اټیټیوډ. هغه سټوډنټ چې دغه ساينټیفیک اټیټیوډ دی نو هغه ته بغټ جابونه ملاويږي نو دا هم پاسبل ده. خدلته موږ سره ټیک خبره نه ده یا بیکم کریجیس ډیر او سلام دا هم ټیک ده خدلته نه سټډي سیستماتیکلی نو دا هم دغه لپاره ټیک ده. خو موږ سره پیډاګاجیکلی چې دی ته موږ وګورو ټیک دا د بسکه تھنک ریشنلی. ټیک شو. تھنک ریشنلی هر سیس ته به دې سکی د لکه داسې څه ابجیکټیولی یا لاجیکلی دی به هر سیس ته ګوري یا ریزنیبلی دی به هر سیس ته سکی هغه ته به ګوري. ټیک شو. او پرسنل اوپینین به دی ورکړي. ټیک شو. نو دا زموږ سره د ساينټیفیک سټوډنټ چې دی هغه کریکټر دی. ټیک شو. 74 نمبر MCQ چې وین ا ټیچر انټر هیز کلاس on the first day the theme of the discussion should be. اول ورځ باندې چې کله ټیچر چې دی هغه کلاس ته ورننوځي نو د هغه اولنې ډیوټي به اولنې کار به سي چې د ډسکشن سٹارټ کوي نو څه چل وکړي د خپل انټروډکشن کوي او د سټوډنټ انټروډکشن به هم کوي. د ټول اول چې دی به سکی خپل انټروډکشن وکړي چې زما دا نوم دی د دومره تعلیم خو دی خو او بیا هر یو سټوډنټ په پاسه چې ستا نوم څه دی ستا والد صاحب نوم یا د زینوم دغه چې دی د موږ سره اولنې څه دی د ټیچر اولنې کلاس دی. ټیک شو. 75 نمبر MCQ چې ډیش از ا ټیچر سنټر ماډل دیٹ فوکس آن سټوډنټ اکټیویټي being guided by a teacher. ډایریکټیو ماډل چې دی نو دا موږ سره سټوډنټ دا ټیچر سنټر ماډل دی. ډایریکټیو ماډل کې بس د سټوډنټ چې دا ټیچر چې دی نو دا به خپل سټوډنټان چې دی بس کوي ډایریکټ په یو اکټیویټي کې یا په یو گیم کې یا په سکه بس کوي هغه کې به سم مصرف کوي هغه د هغه ډایریکشن په سټډي کې یا په بل څه کې د هغه سبا ورکي د هغه ډایریکشن ورته ورکي. ټیک شو. 76 نمبر MCQ چې any method of teaching which involve two or more student can be term as. چې هغه موږ سره هغه ټیچینګ چې په هغه کې یا دوا یا د دوه نو سیوا سټوډنټ چې دی هغه انوالید دوا یا د دوه نه سیوا د دوه نه کم نه. ټیک شو. چې یا دوا یا د دوه نه سیوا سټوډنټ پکې انوالید نو هغه دغه تمنګ څه شي هغه تمنګ ګروپ ورک ورته وایو. ټیک شو. بي نمبر اپشن چې دی موږ سره څه شي دی ټیک اپشن دی. صحیح شو. 77 نمبر MCQ چې the technique in which the student act out role form story or historical event is term as. هغه ټیکنیک چې په هغه کې د سټوډنټ چې د دې پرفارمنس کوي لکه یا سټوري پکې شو کوي یا هیستوریکل ایونت پکې شو کوي نو هغه ته موږ څه شوی هغه ته یا موږ ډراما ورته وي سیمولیشن ورته هم پلی ورته هم. ټیک شو. نو په دې کې موږ سره all of the above چې دا ټول ټیک دي. صحیح شو. بل 78 نمبر MCQ چې one way to minimize teaching time shorten delay due to transition and focus on student behavior is used to establish in the classroom. نو په دې کې موږ سره ټیک اپشن چې دی سی نمبر اپشن روټین چې دی establish routine in the classroom. ٹھیک شو. 79 number MCQ چې dash is fair activity in which student have exactly 3 seconds to share all
they know ټیک شو کویک ټاک چې دی دا موږ سره څه شی دی اکټیویټي ده څه شی کویک ټاک څه شی دی اکټیویټي ده او دا دې ته موږ فیر اکټیویټي وایو یو سټوډنټ چې دی به د بل نه څه کوي کوېسچن به کوي او دا بل چې دی د سره به اونلی اینډ اونلی 100 سیکنډ 3 سیکنډ وایي چې په هغې کې دی څه پیژني نو هغه ټول هر څه به درته وایي ټیک شو 80 نمبر MCQs چې د نیو کریکولم شوډ بی انټروډیوس نیو کریکولم چې دی نو به موږ سره ګریجوالي انټروډیوس کیږي ټیک شو ډایرکټ په یو دغه چې دی هغه بس نه انټروډیوس کیږي خو څه ګریجوالي چې دی هغه بس کیږي انټروډیوس کیږي ټیک شو بل کریکولم ریویژن شوډ بی ان یا کنټینیوس پروسس ټیک شو د کریکولم چې دی د کوم چې کریکولم وینګ دی نو هغه به هر ټایم چې دی نو دا د کریکولم چې دی د هغې ریویژن به څه کوي به نو دا زموږ سره کنټینیوس پروسس دی ټیک شو بل زموږ سره رابرټ سټینبرګ a famous psychologist argued that creativity required 3 different type of intelligence ټیک شو دا کریټیویټي چې د دې لپاره درې څه پکار دي 3 different type of intelligence ولا پکار دي ټیک دا 3 different intelligence چې په دې کې زموږ سره اولنې چې دی ډایورجنت تھینکینګ ورته موږ یا ډایورجنت انټیلیجنس ورته وایي دویم نمبر چې دی زموږ سره څه دی کنورجن او دریم نمبر چې دی زموږ سره ایموشنل ټیک شو په ډایورجنت کې زموږ سره د مختلفو آیډیاز څه کوي آیډیاز به پکې جنریټ کوي ټیک شو آیډیاز به پکې جنریټ کوي په کنورجن کې چې دی نو د زموږ سره څه کوي ایوالویټ دغه آیډیا چې دی دا به څه کوي ایوالویشن به د دې آیډیا به څه کوي ایوالویشن به کوي په ایموشنل کې به دی فیسیلیټیټ کولابوریشن اینڈ کریټیو ایکسپریشن ټیک شو دا درې زموږ سره درې قسمه انټیلیجنس پکار دی په کریټیو مایند سټوډنټ کې ټیک شو بل زموږ سره ایوالویشن of the process of curriculum develop should be made continuously دا موږ وایو چې دا کریکولم چې کله ډیولپ کیږي یا د دې ریویژن چې کیږي نو هغه به کنټینیو سي مطلب هغه به هر ټایم چې دی هغه به صحیح جاری وي ټیک شو 84 نمبر MCQ چې د ټرم هیرستیک مین هیرستیک چې دی د دې څه مطلب دی نو د دې مین mental shortcuts in the making decision ټیک شو لکه شارټلی ته د یو څیز سکه د ډیسیژن کې نو هغه ته موږ څه شوی هیرستیک ورته وایو ټیک شو 85 نمبر MCQ چې according to Socrates of Meno virtue چې دی د موږ سره څه شي دی unteachable بی نمبر اپشن چې دی زموږ سره ټیک اپشن زموږ سره ورچو چې دی دا څه شی دی نو دا زموږ سره څه کریکټرز دي د یو انسان کریکټرز دي لکه آنیسټي شوه یا کایندنس شو یا فیرنس ټیک شو دیټ ګایډ ان انډیویژوال ایکشن اینډ سو ډیسیژن ټیک شو نو دغه ته موږ څه شوی دا زموږ سره انټیچبل مطلب دا ټیچر خلکو ته نه ښي خو دا آنیسټي شوه یا کایندنس شو یا فیرنس دا چې دی دا په انسان کې په خپله شعور راځي ټیک شو 86 نمبر MCQ چې د ټیچر شوډ نو د فالوینګ ثینګس وایي ټیچر چې دی هغه ته پکار دي چې دا لاندې دا شوډ نو the following things ټیک شو دا لاندې سیزونه چې دی هغه پیژني ټیک شو in which field difficulty is faced to children ټیک شو چې ماشومان ته په کوم ځای کې څه ده ډیفیکلټي ده نو دا پکار ده چې یو ټیچر چې هغه ته خپل ماشومان پته چې په کوم ځای کې د په سپیلینګ کې دغه فریډینګ کې ورته مسله یا په بل څه کې نو دا زموږ سره ټیچر له پکار دي چې دا ورته پته ټیک شو بل زموږ سره چې which of the following is not emphasized in memory level teaching ټیک شو نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی conducting test along with teaching چې دی دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره ټیک اپشن سی نمبر اپشن چې دی ټیک اپشن 88 نمبر MCQ چې if one children give answer to all the question at first in your class but disturb the rest of the children and roams here and there in the class what will you do یو ماشوم دی هغه تعالی د ټولو کوېسچنو چې دی هغه جواب درکوي خو دی بیا څه کوي دی په کلاس کې شیطاني رومینګ کوي په کلاس کې ګرځي هیر او دیر چې دی ګرځي نو ته به د سټوډنټ سره څه چل کوي ټیک شو نو ته به دا به څه کوي دا به ته څه کې انګیج دیټ چایلډ ان مور اکټیویټي دغه ماشوم چې دی دله به ته ډېر اکټیویټي ورکړې ډېر کارونه به ورکړې دین ریسټ اف د چلډرن مطلب د نورو سټوډنټانو په مطابق دله به کمپیریزن کې دله به ډېر زیات اکټیویټیز ورکړې ټیک شو نو دی به څه کوي دی به په هغې کې صحیح بیزي وي ټیک شو 89 نمبر MCQ چې سټوډنټ لرن موست فرام دوز ټیچر هو کم سټوډنټ نه د کم ټیچر نه ډېر زیات لرنینګ کېږي کم ټیچر چې زموږ سره صحیح جینټلی ټیک شو کم چې زموږ سره شریف غونتی کولډ ماینډ دي او په طریقه پوهېږي مطلب د ټیچینګ په میتھډ پوهېږي نو هغه نه به دغه چې ماشومان د هغه نه ډېر زیات لرنینګ کولی شي ټیک شو 90 نمبر MCQ چې د سایکولوژیکل انوایرمنټ اف د کلاس از مینلی د ډیوټي اف د سایکولوژیکل انوایرمنټ چې دی په کلاس کې دا به څوک جوړي دا چا ډیوټي ده نو دا د کلاس ټیچر ډیوټي ده مطلب سایکولوژیکل انوایرمنټ مطلب دا چې دی به د هر یو سټوډنټ چې دی د هغې د سایکالوجي مطابق به د کلاس څه کوي چلی وي ټیک شو 91 نمبر MCQ چې ان ایوالویشن اپروچ د لیسن پلانینګ د لیسن پلانینګ چې دی د کله چې موږ سره ایوالویشن موږ کوو نو په هغې کې لیسن پلانینګ چې دی وایي دا موږ سره ټیچینګ سټریټجي اینډ میټیریل ایډ are mentioned in the separate column بل چې دی دا به پکې موږ لکه اوس ایوالویشن چې دی موږ د لیسن پلانینګ ایوالویشن کوو نو په هغې کې به دا څیزونه چې دي لکه ټیچینګ سټریټجي یا میټیریل ایډ چې دی دا به په سیپریټ کالم کې ورځو objective to be realized written again each
teaching point ټیک شو د هر څیز چې د هغې objective ولیکو activity of teacher and people are mentioned separately د استاد او د شاګرد چې د هغې activity چې دی نو هغه به څه کوو separately هغه به څه کوو mention کوو نو په دې کې موږ سره all of the above چې دی ټیک option دی صحیح شو بل 92 نمبر MCQ چې bright student can be motivated well by bright student چې دی مطلب قابل student چې دی هغه په څه باندې motivate کیږي نو هغه rise their aspiration level and goal of life ټیک شو دا موږ سره په دې باندې به څه کیږي bright student چې دی هغه به motivate کیږي ټیک شو 93 نمبر MCQ چې on which basis the ability of teacher can be judged the teacher ability چې د هغه په کم بیس باندې دغه کیږي جج کیږي نو دغه په پرسنالټي د ټیچر په پرسنالټي باندې څه کیږي د هغه ability چې د هغه جج کیږي یا میجر کیږي ټیک شو بل موږ سره 94 نمبر MCQ چې the able teacher is one able teacher چې دی هغه موږ سره کم یو ټیچر دی هغه چې student چې دی هغه انګیج ساتي په خپل کار کې مطلب په خپل سبق کې چې student چې دی هغه څه کوي انګیج ساتي نو دغه ته موږ سوي able teacher مطلب دا ټیچر دی ټیک شو 95 نمبر MCQ چې while delivering lecture in the class a teacher وایي چې کله لیکچر دغه کوي په کلاس کې ډیلیور کوي نو ټیچر چې دی must give illustration to clarify the difficult point illustration مطلب دا چې مطلب یو ډایګرام ونته به وباسي چې د difficult point چې دی هغه په هغې باندې څه کیږي illustrate مطلب دا چې ډایګرامیټیکلی هغه څه کي یا څه وکړي هغه ډایګرامیټیکلی هغه ماشومانو ته هغه پوینټ چې دی نو هغه کلیر کړي ټیک شو بل زموږ سره دی 96 نمبر MCQ چې regular change in teaching strategy in the class is required no د څه دپاره required دی to match it with able level people ability level of people بل زموږ سره to reduce the burden level of people او بل زموږ سره to match content and objective with strategy بل کې زموږ سره all of these چې دی زموږ سره ټیک option دی صحیح شو 97 number MCQ when a student asks a question to which the teacher has no direct correct answer what should the teacher do کله چې یو student چې دی هغه د ټیچر نه سوال وکړو او ټیچر له هغه ټایم باندې صحیح انسر نه ورته نو ټیچر به څه کار کوي نو ټیچر چې دی د دوه کارونه کولی شي په دې ټیک اپشن چې دی په دې کې دا دی چې ټیل د سټوډنټ دیټ هی ووډ ګیو د کریکټ انسر لیټر زه به تاسو له د دې صحیح انسر چې دی هغه به وروسته درکړم یا سبا به درکړم ټیک شو دا هم زموږ سره یو ټیک دغه دی خو که یو ټیچر چې دی هغه فیل شای مطلب په دې باندې شرمیږي نو هغه به وایي چې ask the student to find out the answer himself from book in the library چې ده ته به وایي چې دا ستاسو شو دا ستا اسایمنټ شو د دې انسر به ته ماله سبا راوړي یا وروسته به ماته د دې انسر وې نو دا څه شو دا دوه خبرې شوې د اولنۍ چې دا موسټلی صحیح خبره ده مطلب اولنۍ خبره دا ده خو که بیا هم ټیچر څه کوي هغه شای فیل کوي نو دا ته هم تپوس کولی شي ټیک شو بل 98 که چېرې داسې کوېسچن تاسو له راشي نو تاسو به دې ته ټیک نښه کوئ ټیک شو 98 نمبر MCQ چې د philosopher who work in the mathematical and scientific didactic was دې ته موږ څه شوی فارمل ټیچینګ انسټرکشن ورته وایو نو دا زموږ سره د کم فلاسفر چې دی دا په دې کې زموږ سره ټیک آپشن چې دی زموږ سره مارټین دا سره ویګشین چې دی زموږ سره ټیک آپشن دی صحیح شو 99 نمبر MCQ چې د بوک ایمیل یا آر on education ټیک شو دا زموږ سره یو کتاب دی on the nature of education and men is written دا چې دی دا زموږ سره چا دغه کړی دی دا روز چې دی نو دا لیکلی دی ټیک شو دا د فلاسفر چې دی دا کتاب لیکلی دی نو دا هم زموږ سره ډېر زیات ریډ MCQs امپورټنټ MCQs دی نو دا ځان سره ایمیل یا on education دا کتاب چې دی دا چا لیکلی دی نو دا روز چې دی دا لیکلی دی ټیک شو بل موږ سره 100 نمبر MCQ چې اکارډنګ ټو جان ډیوي سکول ایز وایي جان ډیوي چې دی هغه وایي چې سکول چې دی دا موږ سره سوشل څه دی سوشل انسټیټیوشن دی او ایجوکیشن چې دی دا موږ سره سوشل پروسس دی ټیک شو ایجوکیشن چې دی دواړه چې دی دا موږ سره په دې کې سوشل هم راځي او په دې کې هم سوشل دا موږ سره د جان ډیوي سو د هغه یو پوینټ یا د هغه ډیفینیشن ټیک شو دا موږ د 1 نواله د 100 پورې MCQs د دې بوک چې دی هغه موږ سټډي کړو د دې نه علاوه موږ 30 MCQs چې یو هغه بل ځای سټډي کړو 50 پلس MCQs چې هغه موږ د CT اولډ پیپر نه راغستي یو دغسې 50 پلس MCQs چې هغه موږ د څه نه راغستي یو د VST نه ټیک شو نو دا زموږ سره ډېر شي MCQs شو د څه شي د پیډاګاجي انشاءالله د دې نه بس تاسو دغه راځي په نیکسټ ویډیو کې به موږ هم د پیډاګاجي د 101 نواله انشاءالله او یا د 130 پورې یا د 150 پورې MCQs چې هغه به موږ څه کوو سال کوو انشاءالله هغې باندې به هم تاسو دغسې ښه په ډیټیل باندې پوه شئ په ډیلی بیس باندې ویزټ کوئ خپل سټډي چې د هغه برقرار ساتئ ځکه چې ټیسټ چې دی هغې ته دومره ټایم نه دی که ډېر زیات ټایم وي د افلاین نه نو د افلاین نه تقریبا د یوې میاشتې نه واله د 45 او چې ډېر زیات شي د 60 ډیز په منځ کې
په دې کې بس تاسو ټوټل ټیسټونه چې دي چې اپلای کله ختم شي د هغې نه وروسته چې دی په هغې کې بس تاسو رول نمبر راځي نو خپل سټډي چې دی هغه څه کوي شارپ کوي که د هر څه نه تاسو پوهېږئ که د یوټیوب نه پوهېږئ که د بوک نه پوهېږئ که ټریجر اف نالج نه پوهېږئ که د هر څیز نه تاسو پوهېږئ خپل سټډي چې دی هغه څه کوي شارپ کوي او خپل سټډي چې ده هغه بالکل داسې کوي چې تاسو په هغه ورځ باندې ریویژن کوئ نو چې تاسو ته پکې بالکل مسلې نه وي د هر څیز دپاره ډکشنریانې ګورئ یوټیوب ګورئ ټیک شو ګوګل کې ډیفینیشن یا واتساپ اے آی وغیره وغیره دغه ټول څیزونه چې دي دا پسې استعمالوئ خو خپل کانسپټ چې دی هغه څه کوئ هغه کلیر کوئ ټیک شو ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ د نور د پیډاګاجي ام سی کیوز چې دی هغه به څه کوو شیر کوو د الله په امان